صلی علی رسوله الکریم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نن بحث دی د عیدت دی ته وی خزه ته طلاق ملو شي او یې خوند وفات شي، هغه نه پس شریعت ورته یو وخت مقرر کړی چې دومره وخت پورې د بل ځکه نکاح نه کی دی ته عیدت وی. صحیح ده. د دې حکمت څه دی؟ عیدت نه بنیادی مقصد شرعي اعتبار سره دا دی چې نسب محفوظ پاتې شي. ٹھیک ده. اور اسلام په نظر کې نسب اور نسل ډیر خاص اهمیت لري اور دا ټول زندگی کم خاندانی زندگی دی غیدار و مدار په دې نسل اور نسب باندې دی. کچره د پلار شناخت باقی پاتې نشو اور اولاد ته د خپل حقيقي خاندان پته نوي، نبي د انسانانو او د حیواناتو په منځ کې هیڅ فرق پاتې نشي. زناور ته پته نه لګي چې ما پلار څوک دی. د ځکه عدت نه مقصود دا دی چې نسب خراب نشي. دیو جنا اسلام خزه ته د یو سړی نه پس بل سړی سره نکاح کولو په منځ کې یو وقفه ور کړی دا چې نسب اختلاط نشي، دی وقفه ته عدت ویل کی. فورن بل ځکه نکاح ورته ټیک نه دی خزه ته. صحیح ده. دا منځ کې چې د کومه وقفه کې دی ته عدت ویل کیږي. عدت یو فائدہ ده چې د سره رحم صفائی پته ولګي چې آیا حمل شته که نشته. ٹھیک ده. دویم دی کې د خاوند د بچو د کور والا اور د الله تعالی حقوق مثمر دي. دریم دا چې عیدت سره د نکاح عظمت اور شرفت اظهار دی کې. سلورم دا چې خاوند طلاق رجعی کې کچره خیمانه شو نو رجوع حق ورته حاصل دی. پنځم دا چې خېټه کې موجود حمل د بچی کمی د نسب تحفظ میلاو شي. اور شپږم دا چې خزه تخپل مستقبل په باره کې یو آزادانه سوچ مکمل شي. دیو جن عیدت کې سراسر مصلحت دی. ولې چې یو خزه درې میاشتې په کور باندې کینی درو میاشتو کې غدا سوچ کولی شي چې ما ته بل نکاح کول پکار دی او کا نه. صحیح ده. عیدت دا فائدہ ده. عیدت شریعت کې ویل کېږي اصطلاحي تور باندې چې هغه مخصوص انتظار ته عیدت ویل کېږي چې هغه کې خزه خپل د خزه نکاح یا د شوبه د نکاح زیل کېدنو وجنه هغه یو وخت پورې خپل ځان ایثار کی. د عیدت مشروعیت کم ځای نه ثابت دی چې کله د عیدت سبب راشي یا طلاق یو خځه خون مس کی جدای طلاق وجنه راشي یا کذیب مس کی جدای راولي. دنه مخکې تنسیخ نکاح باندې ما بحث کړو. یا یو سړی خپل خځه سره ظلم کوي، هغه عدالت کې کیس دایر کی، بیا عدالت غیته تنسیخ نکاح ډیګری ورکی اور یې خوند وفات شي. هغه د بعد په خزي باندې عیدت لازم دی او په دې باندې ټولو فقهاو اتفاق دی. قران نه هم ثابت دی. سوره بقره آیت نمبر 228 کې الله پاک فرمایي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هغه خزي چې طلاق ورته ملو شي ایثار بکی خپل زنونه درې هیز ضرورت بیماری راشي درې ماهواریانه. او بل ځکه الله پاک سوره طلاق کې فرمایي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. هغه خزي چې هغه د هیز نه مایوس شي، کله خزه 45 سال ته ورسی اکثر عموما هغه ته منسس بند شي، د ماهواري بند شي. نه چې کله ماهواري بند شي بچیم بند شي. چې کمی خزه ته منسس رزي غ بچی پیدا کیږي او چې کمی خزه ته منسس نه رزي غ بچی نه پیدا کیږي. دا د خزه د صحت او د بیماری علامت هم دي. یا خزه پیریډونه ګډوډ شي مخ کې ورسته کی، یو مشته کې یو ټیم ویني رزي بل مشته کې بل بدین بچی بیا نه پیدا کیږي. او دا فطری نظام چې سونو پر خچ چلیږي اولاد پیدا کیږي. نو دا الله پاک فرمایي چې هغه خزه چې هغه د هیز نه مایوس شي انیر تبتم کچره یعنی تاسو ته شک راشي فعدتهن ثلاثه اشهر. بیا د عیدت درې میاشتې دي. ولی هر میاشت کې یو ځل خزه ته ماهواري رزي بیماری رزي، نو درو میاشتو کې بدري بیماریان رزي. نه دیو چې نشه کمی خزه ته د بیماری نه رزي ماهواري نه رزي منسي زینوي هغه درې میاشتې عیدت شو. واللائي لم يحدن اور هغه خزه چې هیز ورته نه رزي هغه د پرانه دا شو. واولات الاحمال اور هغه خزه چې په خېټه باندې حمل وي اجلهن د عیدت ان يضعن حملهن چې مشوم پیدا شي. چې کمی زنانه په ګېډه باندې مشوم وي هغه ته یا طلاق ملو شو یا خوند وفات شو. چې کله مشوم پیدا شي یا مشومه پیدا شو بس عیدت ختم. پوه شو به دې خبره تر دې پورې چې نه خوند وفات شو سبا ته مشوم پیدا شو عیدت ختم. په دې خبره باندې پوه شو. بیا ورته سلور مشته لس ورځې پاتې کېدو. هغه کې فرق دی. یو خوند وفات شي غزان لا عیدت دی او چې طلاق ملو شي غزان لا عیدت. هغه بعد کې رضی
او بل ځکه الله پاک فرمایي والذین یتوفون منکم، تاسو کې چې کم نرینه وفات شي ويذرون ازواجا اور خزي پریدي یتربصن بانفسهن غد ایثار کی خپل زنونه 14 سالور میاشتې لس ورځې، که خاوندې وفات شي سالور میاشتې لس ورځې به عدت وي، اور که طلاق ورته میلو شو به 3 میاشتې عدت دی، 3 هزه یا 3 میاشتې بدای خلاصه ده. اوس پوه شو په دې خبره باندې نه عدت دوه قسمونه شو، یا سالور میاشتې لس ورځې چې کله خاوند وفات شي، اور که طلاق ورته میلو شو، اور یا قاضي د دوی منځ کې جدایي راوستله ښځې او خاوند منځ کې څه وجوهات وجې نه بیا 3 میاشتې یا 3 مینسز یعنې 3 ځل ورته بیماري راشي. ټیک شو که نه؟ خو دې کې وي کله کله یو ښځې ته 3 میاشتو بعد بیمارۍ راځي، ماهواري راځي، نه هغه به بیا 9 میاشتې تېري، ولې یو ځل ماهواري تېره شوه 3 میاشتو بعد بله ماهواري، 3 میاشتو بعد بله ماهواري، نو بیا به 9 میاشتې تېري. خو عموما میاشتې کې وي نه ځکه موږ د 3 قرو یا 3 اشهر دا وایو. اوس پوه شو په دې خبره؟ الله پاک دا ویلي دي. او بل ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله عنها روایت دی چې کومه مسلمانه ښځه په الله باندې په ورځ آخرت باندې ایمان راوړي نو 3 ورځو نه زیات هغې ته سوګ کول دا جایز نه دي. سوګ یعنی خفګان. ټیک شو که نه؟ البته چې کومې ښځې خاوند وفات شي نو هغې ته 4 میاشتې 10 ورځې په دې خبره باندې پوه شو؟ یعنې چې خاوند وفات شي 4 میاشتې 10 ورځې دا چې کور کې کم عدت تېري مو ورته پرهیز وایو، انشاءالله یې 2 ورځو سبق کې روان دی، نو هغه به 4 میاشتې 10 ورځې سوګ کوي. اور دې نه علاوه 2 ورځو نه سوګ مړي باندې 2 ورځو نه زیات خفګان جایز نه دی، شریعت منې کړي او موږ دلته هفته ناسو. پوه شو په دې خبره؟ دا ډېر غټ ټینشن دی، ټایم اور کې لګي، خو بس او یو ترتیب دی خلک راځي، ښه خبره ده، دا نه ځم چې ښه نه، خو دا دی چې ټایم ظاهره خبره چې مصروف سړي لپاره دې ته وخت ورکول اور دا ډېر ګران کار دی، بس الله دې اسانه کړي. اور هغه ښځه وي چې هغې ته طلاق میلو شي نو هغې وله عدت په باره کې حدیث کې راغلی دي، صحیح مسلم روایت دی، اعتدي فی بیت ابن ام مکتوم، چې فاطمه بنت قیس ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلو چې ابن ام مکتوم په کور کې عدت تیر کا. نه عدت ګوره د قرآن او حدیث دواړو نه ثابت دی. عدت واجب کېدلو اسباب څه دي؟ چا کمې کمې ښځې باندې عدت واجب دی، او دا خبره یاد ساتئ، ښځې ته ضروري ده نه ده چې پته ده وي چې ما عدت شروع شوی دی که نه دی شروع. مثال په طور باندې یو سړی دوبۍ کې دی، الله دې نه کي وفات شو، او کال د بعدې کور والا ته پته ولګېده چې ما خاوند 1 کال مخکې وفات شوی دی، نه دی عدت تیر شوی دی، ولې دې ته 4 میاشتې 10 ورځې تېرولو، خو دې ته غریب د پته نه وه که نه، بس عدت تیر. یا یو ښځه د خاوند ورته طلاق ورکړی، ښځې ته سره پته نشته، 6 میاشتو بعد ورته پته ولګېږي چې ما ته خاوند نه 6 میاشتې مخکې طلاق راکړی، نه عدت یې تیر شوی دی اگر چې پته ورته نه وه. نه ښځې ته د علم شرط نه، بعضې خلک وایي ما ښځې ته طلاق ورکړی خو ښځې ته پته نشته، نه دوی پته که نه، د ښځې علم طلاق دپاره شرط نه دی، نه د خاوند وفات دپاره شرط دی چې ښځې ته پته بیا به هغې نه پس عدت تېري. زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ؟ پهلا نمبر باندې نکاح صحیح شوی وي ښځې او خاوند منځ کې، اور خاوند ورسره صحبت کړی وي، اور یې خلوت صحیحه ورسره کړي، هغې د بعد ښځې ته طلاق ورکړي، په دې باندې عدت شته. خلوت صحیحه درته ما ویلي وو که نه چې ښځه او خاوند یو کمرې کې شي، ښځه خپل ځان خاوند ته حواله کړي، خو خاوند څه ونه کړي، توره ونه کړي، نه دې د خلوت صحیحه ویلې کېږي. داسې ښځې ته چې طلاق میلاو شو نو هغه به عدت تېري. یو دویم نمبر باندې نکاح صحیحه د ښځې او خاوند منځ کې وشي، او دخول نه مخکې یعنی صحبت نه مخکې اور یا بعد کې خاوند وفات شي، بیا باندې ښځې باندې عدت وي 4 میاشتې 10 ورځې. پوه شو په دې خبره باندې؟ اور دریم نمبر باندې نکاح صحیح نه پس کسی د دواړو منځ کې جدایي راولي یا لعان سره دا دواړه د یو بل نه جدا شي، بیا ور باندې عدت شته 3 میاشتې یا 3 هیزه. څلورم نمبر باندې نکاح فاسد کې د ښځې سره صحبت وکړي، هغه د بعد جدایي یا تفریق قضیې راولي، نو بیا به ښځه 3 میاشتې یا 3 هیزه عدت تېري. نکاح فاسد ما تاسو ته ویلي چې هغه نکاح چې هغې کې ګواهان نه وي، دې ته نکاح فاسد وایي. بیا د عدت 3 قسمونه دي، یا به دا عدت تیری په حیض سره منس سره یعنی 3 حیض ورته راشي، یا به د میاشتو په اعتبار سره 2 شو، اور یا د وضع حمل په اعتبار سره چې مشوم یا مشومه پیدا شي، نه 3 قسمه شو، یا د حیض په اعتبار سره، یا د میاشتو په اعتبار سره، اور یا د مشوم یا د مشومه پیدایش سره، ولادت سره. دا 3 قسمه. پهلا نمبر باندې چې کومه ښځه به حیض سره عدت تیری، هغې دپاره مختلف صورتونه ذکر کړي دي، زی درته وایم. آزاده ښځه به مکمل 3 حیضه عدت تیری، اور برابر خبره چې مسلمانه وي او که کتابیه وي. آزاده ښځه ځکه ویل چې مخکې به وینځې وي،
نزک اور سره دا خورا ټکي ذکر کیږي نه سببي جاسې نشته نه بس چې خزه غنه بز مطلق آزاد خزه مراده. پہلا نمبر باندې نکاح صحیح په صورت کې خاوند خپل خزه ته طلاق ورکی چې طلاق ورکو اوس په دا خزه درې حیزه تیری ټیک شو کنه یو ځل مهوري راشي بیا مهوري راشي بیا مهوري راشي چې مهوري څنګه ختم شي بس عیدت ختم. دویم نکاح صحیح په صورت کې خزه او د خاوند په منځ کې قاضي بغیر د طلاق تفریق یعنی جدایی راولي خو شرط دا دی چې ادواړو صورتونو کې د خزه او خاوند په منځ کې یا صحبت شي وي او یا خلوت صحیحه شي وي. دریم نمبر باندې نکاح فاسد په صورت کې خاوند کور والا سره خزه سره صحبت کړي وي او کسي د دواړو منځ کې جدایی راولي یې خاوند په خپل باندې فریدي په دې صورت کې بند درې میاشتې درې حیزه به تیری. څلورم صورت نکاح فاسد په صورت کې خاوند سره صحبت وکي غد بعد هغه مړ شي نو په دې صورت کې چې کومې خزه ته مینسز راځي هغه به درې مینسز عیدت تیری. څلورم نمبر باندې شوبه نکاح ما تاسو یو مثال پیش کړو چې مثال په تور باندې ما تاسو ویل چې دوه ورونو دواړو ودونه کړیو نه غلطو کمرو ته تلیو د شوبه نکاح وي ها شو وتی به شوبه ورته وي چې پردي خزه سره په دینیت باندې کورواله وکي چې دا زما کورواله ده خو خطا ان غلطی سره وکي تاسو ما پېښور له مثال پیش کړو صحیح ده کنه دا شوبه نکاح وي. په دې صورت کې کله کور ولا سره صحبت وکړو نه احتیاطاً درې حیزه به عدت تیری او دا عدت په د اول خوند په کور کې تیری چې کوم اصلي خوند دی کنه ال دغه مثال په تور باندې دوه ورونه دي ادوړو نکاح کړی دی او شوبه نکاح وجنه غلطی کې غلطی کمرې ته لاړو نو اوس په د درې مشته درې حیزه به دا انتظار کوي نو خپل خوند کمرې کې خپل خوند کا کورونه بیلو نو خپل کور کې به وي صحیح ده په دې خبره باندې پوه شو. دویم صورت میاشتو سره عدت تیرول هغه دوه صورتونه دي. پهله صورت دا دی چې یو میاشت یو حیض قائم مقام ده ولی دي خو مینسز رزینه دي خزه د بیماری شته نه نسوکو به یو میاشت تیر کې د سیده لکه یو مهوري تیر کا نو چې کوم ځکه حیض نه رزي غزي کې د درې میاشتې بده درې حیضو یعنی درو مینسز قائم مقام وګرځيږي اور دینه مراد اسلامی میاشتې دي ها پوه شو په دې خبر باندې اسلامی میاشتو کې یا 29 ورځې وي یا 30 وي 28 نه وي 31 نه وي ها انګریزي کې 28 شته 29 شته 30 شته 31 شته خو شریعت کې به یا 29 یا 30 وي اور کچري میاشتې منځ کې دا خبره وشو یا طلاق وشو یا د خزې خور منځ کې جدایي رااله نو بیا به پورا 90 ورځې تیری کی لس کم سل ورځې ٹھیک شو کنه 10 ورځې یو میاشت بیا 10 ورځې دویمه میاشت بیا 10 ورځې دریمه میاشت نو 30 جمع 30 جمع 30 دا 90 جوړیږي په دې خبره باندې پوه شئ. اور دې کې کمی کمی خزې دي یو هغه نابالغه صغیره خزه بلوغ ته نه رسیدلی مشومه ده اور غی ته خوند طلاق واچولو مثال په تور باندې نغه ته خو مینسز یا نه دي شروع شوی نو درې میاشتې به عیدت تیری ټیک شو کنه. دویم عائشہ دا هغه خزې ته ویل کیږي چې د ډیر عمر وجینه هغه ته حیض راتلل بند شي مینسز راتلل بند شي ما تاسو چې عام طور باندې 45 46 سال کې ټیک ته دې کې د مینسز بنديږي اور عام طور باندې 45 46 سال بعد به خزو بچي هم نه کیږي ایک کا دو کا سکه اسه کرامتن وشي خو نور کیږي نه. 3 نمبر باندې هغه خزه چې غیته بالکل حیض نه رزي نو دې د پاره درې میاشتې اوس پوه شو په دې خبره باندې. اور دویم صورت دغه دی چې کمزه کې میاشتې بذات خود اصل اور مقصود وي لکه خاوند چې کله وفات شي اور خزه کونډه شي نغه به عدت الوفات تیری اور عدت الوفات سالور میاشتې لس ورځې دي اور دې په صورت کې برابر خبره چې دا کور ول سره صحبت کړي وي کني وي کړي حایزوی کا ہے غیر حایزوی مینسز ورته رزي کنه رزي بلوغ ته رسیدلی وی کني وی رسیدلی مسلمان وی کا کتابي په ټولو صورتونو کې مثالو میاشتې له سورې تیری دغه کې صرف یو خبرې باندې پویوم بیا ته یو حدیث بینو ګوره چې خزه خوند کله خپل کې میلاو شي کنه اورغه د بعد خوند وفات شو ندی خزه ته سالون میاشتې لس ورځې تیرول دا ورته شریعت حکم کړی دی دا خبر خو ټیک ته چې خوند سره شپه تیر کړي صحبت یې کړی دی ټیک دی خو شریعت مسله دا هم ده چې د خزه او خوند خپل کې نکاح وشو رخصتی نه مخکې دا خوند وفات شو بیا باندې دا سالور میاشتې له سورې کور باندې تیری په دې خبره باندې پوه شو. طلاق کې خو اسانه خبره ده طلاق کې مسله دا ده چې خزه او خوند خپل کې نکاح وشو
هغه د بعد خپل کې صحبت وکړو بیا خوان لګیا شو خزې د طلاق ورکو نو موږ دی خزې ته وایو چې ته لس درې میاشتې اور یا درې هیزه انتظار وکړه بیا بل ځای کې نکاح کولی شي. ټیک ده. دویم صورت خزې او خوند خپله کې نکاح وشو خو رخصتي نه مخکې خزې ته طلاق واچولو په دې خزې باندې عدت نشته. ولی چې خوند ورسره کوروالی نه دی کړی چې کله کوروالی نه یې کړی نه عدت ورمې ولې تیری د بل ځای کې سبا ته هم نکاح کولی شي چې خوند ورسره شپه نه وي تېره کړي. خو دې برعکس که چېرې ښځې او خوند خپله کې نکاح وشو خوند ورسره شپه تېره کړه بیا خوند وفات شو 4 میاشتې 10 ورځې به تېرېږي. دویم صورت ښځې او خوند خپله کې نکاح وشو خوند ورسره شپه نه دی تېره کړي رخصتي د ښځې نه یې شوي ښځه د خپل پلار کور کې او خوند وفات شو بیا به 4 میاشتې 10 ورځې تېرېږي. او دغه ځای کې عقل بس فعل دی. دا ولې به شریعت حکم دی نو نه دی پسې منظر دا دی چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو ښځه راغله نوم خو اوس ما ذهن کې شته نه ذخیرة الجنان کې دا واقعه غي نقل کړي د حدیث نقل کړي دی. ورته یې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لوی فقيه او خاطب مکه مکرمه مدینه منوره کې چې دا حرم کې ناس بیا به د چانه مسلې تاسو نه کولو دین به تاسو کولو دومره الله پاک فقاهت ور کړو. نورتی ما خوند وفات شوی دی اور ما رخصتی نه ده شوی آیا زه 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیر کم کا تیر نه کم نو هغه ته ورشي د څه کار وکړه د څه مسله ما پیغمبر علی السلام سره ډیر وخت تیر کړي خدا مسله چرته ما ذهن ته نه درغلی نه ما اوریدلی ته ما ته یو هفته ټایم راکړه ز خپل اجتهاد کوشش کوم قرآن حدیث کې نظر دروړم کما مخې تر الله درته بویم کني بیا ور باندې خیر دی نور صاحب کرام سره مشوره وکړو. هفته د بعد چې کله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کو نه وروتلو نو د دنیا را غونډه وا چې نن عبدالله بن مسعود نوې فتوا جاری کړي هغه خلکو کې دومره د علم طلب وخه او زمونږ دا درسونه کیږي قرآن درسي 15 کسان د باباګان ناسي او کده حدیث درسونه 15 باباګان ناسي ولې چې قبر ته اندار روان دي نور ټول موږ ډایرکټ جنت ته روان یو ها ټیک ته کنه همون کمزورتیا ده خو هغه زمانه کې د خلکو دین سره دومره شوق عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې کو نه وروتلو یو مجمع را جمع وا ټول دنیا را غونډه شي و ځوانان بوډاګان زنانان نرینه چې نن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو مسله بیانې نو اخذ راغلی و ورته خوري زما خپل اجتهاد دغه دی چې کومه خزې نکاح وشي یو سړی سره او رخصتی نه مخکې د خوند وفات شي په غي باندې عدت شته غو 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیری بل ځکه نکاح نشي کوله او به دا ویلو وی کدا مسله چره صحیح وا فهو من عند الله دا د الله طرف نه ده اور کچره زه غلط وم دا د زما د نفس او د شیطان طرف نه ده دا بیا الله طرف نه ده مسله وکاو فتوا بیان کا دیک یو صحابي ورته پاسې دلو وی ابن مسعود مبارک شاه وی کما مسله د بیان کا حق ته بیان کا زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس کې ناسوم اندقه رنګ مسله راغله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اندقه رنګ جواب ورکړ څنګه تا ورته جواب ورکړی اوس پوه شو په دې خبره باندې دا د عبدالله بن مسعود نو فقاهت ته ها دومره علمی سمندر یو بحر العلم وبس علوم او خزانه الله پاک ورکړي و نه دا خبره مچ زین کی وی چې کمی خزینه نکاح وشي رخصتی نوي شوی خوندې وفات شو بیا په 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیری غد بعد به بیا نکاح کوي زه په خبره باندې پوه شوي دا داسې مسله چې ډیرو کسانو ته پته نه ما چې کله تفسیر کې وکړه غد بعد ذهن کې دا مستحضر شو پوه شو په خبره باندې درېمه هغه خزه چې هغه حمل وی هغه به عدت څنګه تیری هغه خزه چې هغه پریګننټ وی خېټه باندې حمل وی هغه برابر خبره ده چې مطلقه وی اور کا کونډه وی مطلقه وی اور کا کونډه وی مطلقه ده چې خوند طلاق ورکړي ګوره چې کله حاملې خزیته خوند طلاق واچي نغې د پنا عدت وضع حمل چې کله مشوم یا مشومه پیدا شي ها او بعضی راشي جی ما خو کور طلاق چوله خلن چنګ کی ما د پته نه غي خېټه باندې مشوم دی وی ده کنه طلاق کیږي مشوم سره طلاق څه کار دی او چې نه تاسو کې تا تاسو لري کو جی ما پاکستاني ډراما کتلی وغه کی ویل چې نه کی پاکستاني ډراما ورته دلیل دی او چې د میراب نسب ان چې دلیل نه دی نه چې ډرامې ګوره خدا غول غشې بخوري کنه په خبره باندې پوه شئ دیو جن علماء نه تاسو کوي او د سړي ظالمان دي کور طلاق چولی به ځان نه وای چې ما طلاق ځکه نه شي چې کور ولم په خېټه باندې مشوم یا مشومه مشوم یا مشومي هغه طلاق سره څه کار دی طلاق د برغارو کوټ نه دی او بیا بعضو خلکو عوام نه زین کې دی چې ما کور طلاق چوري خو غمن سيزو بیمار او مهوري و نه طلاق پني شوی مهوري سره طلاق څه کار دی کیږي پوه شو په دې خبره باندې البته مهوري کې طلاق چول د طلاق بدعي دی نه دی کول پکار کړي دی نور وشو یو سړی شراب اوس کی او بیا چې کله قضیه کوړي ورکی قضیه دوی چې ځکه ما وای چې ما شراب سکري خو زه نشه شوی نه
په دا څه دلیل دی؟ شریعت وایي چې چا د یو قطره شراب څکلي هغه ته هم کوډې لګي. یو قطره نشه وي که نه وي نشه. اوس په دې خبره باندې پوه شوي؟ نو دوی وایي چې نه دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. زموږ د ملګري او د اکثر مسلمانانو ته پته نه وي نه چې هغه ښځه چې هغې خېټې باندې حمل وي پریګننټ وي بیا مطلقه وي او کا کونډه وي یعنی خوندې وفات شي په هر صورت کې وضع حمل یعنی د ماشوم پیدایش هغې دپاره عدت ګرځېدلو مدت دی چې کله ماشوم پیدا شو بس عدت ختم. خو شرط دا دی چې دا حمل د نکاح یا شوبه نکاح یا نکاح فاسد وجې نه ټهراو شوی وي زنا وجې نه وي. ٹھیک شو؟ زنا والا حکم بعد کې روان دی پسې. وضع حمل یعنی چې کله ماشوم پیدا شي یا ماشومه پیدا شي کاغه د طلاق یا د خاوند د مر نه پس فورا ولی نوي بیا هم د ښځې عدت مکمل شو. 3 بجې خاوند وفات شو 4 بجې ماشوم پیدا شو ختم عدت. نکاح کولی شي خو البته د بل خاوند ورسره هغه وخته پورې جما نشي کولی چې څومره پورې نفاس نه وي تیر. نفاس چې ماشوم پیدایش نه پس کم بلیډینګ راځي چې کله هغه وینې بند شي پاکه شي غسل وکړي ځین خاوند ته ورسره صحبت جایز دی. په دې مسله باندې پوه شوي؟ یو ګټې فرق مې درته بیان کوه. دا پرېږده چې 1 منټ تیر شي که نه 1:01 منټ باندې خاوند وفات شو 1:02 منټ باندې ماشوم پیدا شو عدت ختم. صحیح ده که نه؟ او قرآن دا اعلان کړی دی. خو حمل د پر شرط دا دی چې کم از کم غ شکل او صورت ظاهر وي صرف لورتړه او د غوخه ټوکړه نه وي. صحیح ده کنه؟ دې مسله باندې ځان پوي کې د مشوم د مور ګډي دنه میکسیمم زیات نه زیات 2 کله تیر شي او کم از کم 6 میاشتې. خو عام طور باندې نیچرلی چې کم فطرت مشوم پیدا کیږي یا په 9 میاشتو یا په 10 میاشتو باندې او 4 میاشتو بعد غ کی روح راشي. ځکه 120 دن د بعد ابورشن کول اسقاط حمل کول مشوم غرزول د شریعت کې حرام دي. او که خزي د مشوم په اپریشن په ذریعہ سره غرزول د سیده لکه قتل ښه دومره سخته ګناه ده. هغه نه چې مخکې کې دا هم ګناه ده چې سونه پر یو مسلمان ماهر دینداری فیمیل ډاکټر ورته نی ویلی ښه مونږه فتوا نشو ورکول. اکثر مونږ ته ټلیفون وکي مرتو ډاکټر نه تاسو کا هغه لیکل تحریر مونږ ته راوړي مونږه فتوا ورکو. هغه خپل قتل کې ځان نه موتل کی او مفتی ترجی چې یاره مونږ د مشون غرزو دي سي کني مونږ قتل تا پساري وال پوه شو په دې خبره باندې. او کله کله سي مسله شي عقل به ورته حیران پادش. دلته د یو 2 کاله مخ کې و مسله غلی و هغه کې یو خځه چرته زنا کړی و هغه نه به حمل ټیراو شو. نو ماته ټلیفون وکړو چې جدي کې 2 صورتونه یا به خصمړيږي یا به مشومړيږي. مې چې خصمړيږي که مشومړيږي مونږ پکې څه نشو کولای. مشوم د 4 میاشتو نه زیاتو. اوس کتور ته دا وایي چې د مشوم مړ کا بیان قتل دی. دنیا یو مفتی یو عالم دا پسیمه به خسته شي. اور که خزه د مثال مشوم پیدائش نه پس بغیر خوند مشوم پیدا کیږي کور ولې مړي غا کور ولا قتل جرم دی سره ما سکار دی. په دې خبره باندې پوه شو بیا ډیر پدې دون اور 15 منټو بعد یو عالم ته فون کړو چې موږ دا مسله راغلی ده. ما ورته ول دې سره تعالی کو ته ما جواب ورکړې خدا دا د سې مولا لټی چې ورته جواز پښو لاره جوړه کی. په دې خبره باندې پوه شو خدا الله د جزای خیر ورکړي چې کوم مولا ته لړو ډایرکټ ما ته ټلیفون کړو چې دا سې مسله ده مل نشي کوله. پوه شو په دې خبره باندې 2 ګونونه یو د زنا کړی دا او اوس مشوم قتل کړي 2 ګونونه شو کنه شو. اوس مخکې کم از کم یو جرم د کړی دی هغه غول د خړلې دي اوس پسې مشوم مړ کې دویم قتل وکي. نو 2 ګونه پسې باندې خو یو ګونه خاله کنه بیا اون البلیتین دي دا کیږي سوسایټي کې ها دسه کیږي دا شی دي دا انګو خبره ده تا سره پنجاب خبر نه کوم. نو خبر هم دی پرې وکا چې مشوم وی هغه کله 120 دن شي 4 منث سالور میاشتې شي هغه کی روح راشي به صورت کې نشي کولای. خو کله کله دسی هغه و ټوکړه یا لوتړه وګرځيږي. خو چې کچري د حمل کامل الاعضاء کامل الاعضاء دي ته وی چې د پته لګي چې د سر دی دا پته لګي چې د لاس دی دا پته لګي چې د ګېډه دا دا پته لګي چې د خپې دی چې دا ورزو دا بدا وځي حمل دی. اگر چې مشوم وفات وي کله کله مشوم پیدا شي وفات وي په فطرتي تور باندې مور ګېډه کې دنه وفات شي وي خدا هم بیا وځي حمل کې راځي. خو کچره د غوخه ټوکړه راوورځي یا ویني راوورځي هغه باندې بیا د حمل اطلاق نه کیږي. په دې مسله باندې پوه شئ. زنا وجنه که یو خزي حمل ټهراو شو د غي عدت څه دی. کما زانیه خزوی چې کمه زنا کړی وي چاهه غا حامله وي که غیر حامله وي احناف په نسبت باندې غي باندې عدت واجب نه دی. عدت عزت ته او زنا عزت نه دی. په دې خبره باندې پوه شو. دا عدت خو موای خز ورکو چې غي عزت مند وي او چې کلی وخت زناکار دغه ته د عزت څه ضرورت دی
ځکه هغې باندې عدت نشته، نه 4 میاشتې شته، نور باندې دا 3 میاشتې شته، نور باندې 3 حیض شته او نه 4 میاشتې 10 ورځې هیڅ نشته دي. البته که چېرې حامله وه، امام حنیفه رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې نکاح کول ورته جایز دي، نکاح کولی شي. او دا داسې دلته کې زه تاسو کومه مسله ووایه، دلته د نوخار کې دا کیس شوی چې یو هلک یو جینۍ سره زنا کړې وه، هغې نه حمل ټیرو شوی، بیا جرګه کېناسته چې څوک وه، دواړه مړ کړو، څوک او دا یاسه د شریعت ته قتل اجازت نه ورکوي. قتل کول د سټیټ کار دی. چا کار دی؟ حکومت کار دی. یو سړي ته یو مفتي هم دا فتوا نشي ورکولی چې ټوپک راواخله ته په خپل سر دا کار کوه. نو بیا هلته کې چې کوم مفتي و هغه ډېر لوی سړی دی ماشاءالله، هغه ورته وایي چې دواړو خپله کې نکاح وتړئ، وایي هسې اوبي جوټه کړي اندي سره دې نکاح وتړي. اوس پوه شو په دې خبره باندې، نکاح کولی شي، اندي سره ته کول پکار دی چې کم بغیرته دا کار کړی دی. ټیک شو که نه؟ دواړه د یو بل سره. خو بیا هم وضع حمل پورې جما کول جایز نه دي. کما اقا خاوند سره نکاح کیدو بیا خو سړی خاوند جوړ شو بیا خو خیر ده. خو که پردي سړي ته لاړه هغه ته بیا د ماشوم پیدایش پورې هغې سره کوروالی کول، صحبت کول جایز نه دی. ولې تاسو ما مخکې ویلو چې حدیث کې راغلي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم سړی په الله باندې ورځ آخرت باندې ایمان راوړي هغه به یو رحم کې دوه به نه جمع کوي. یعنی چې ګېډې کې ماشوم و هغه ته بل ځای کې بل چا سره ملویدل دا جایز نه دي. اور که چېرې غیر حامله وه نو بهتر دا دی چې یو حیض تیر کی اور د یو حیض کې د یعنی هغه پورې یو حیض تیریدو پورې هغه سره د صحبت کولو نه ځان وساتي، پرهیز د وکړي چې دې وجې نه نسب کې اختلاط اور اشتباه کمه خطره ده دا پیدا نشي. ٹھیک ده که نه؟ که غیر حامله و بیا به یو حیض پورې انتظار ورته کوي چې و پته ولګي چې آیا حمل ښه نه دی. هغې وجه دا ده چې کله ښځې حمل ټیرو شي، پریګننټ شي، نو هغې مینسز بند شي. د مینسز بندېدو یو علامت دا هم دی چې دی حمل ټیرو شوی دی. نو یو حیض پورې مونږ انتظار وکړو، که حیض ورته رالو، مینسز رالو، دی مطلب چې خېټې کې څه حمل نشته دی. اور که میاشتې پورې مینسز ورته رانغلو بیا دی مطلب دی چې حمل ټیرو شوی دی اور زنا نه ټیرو شوی دی. عدت تیریدو کې د چا قول معتبر دی؟ کله کله دا لانجاوي ښځه وایي چې ما عدت تیر دی اور کور والا ورته چې نه ستا عدت نه دی تیر، نه چا قول به معتبر وي؟ نه پهله صورت دا دی که چېرې د ښځه داسې وه چې دې عدت په میاشتو سره تیرولو نو بیا خو خپل وخت نه مخکې که دا وایي چې ما عدت تیر شوی دی نو هغه خو سره عقل نه مني. برابره خبره چې مطلقه وي اور که کونډه وي. ټیک ده که نه؟ مثال 4 میاشتې 10 ورځې دي، دا صفه حساب دی که نه 130 ورځې دي. نه چې کم تاریخ باندې خاوند وفات شوی دی هغه تاریخ نه به حساب وکړي چې 4 میاشتې 10 ورځې پوره دي او که نه دي پوره. اور که چېرې طلاق ورته میلاو 90 دن 90 دن دي، میاشتې 3 میاشتې دي، حساب آسان دی. ټیک شو که نه؟ یو صورت. دویم صورت که چېرې د ښځه مینسز ولا حیض ورته راتلو اور خاوند یې وفات شوی و نو بیا 4 میاشتې 10 ورځې تیرول دي، دې کې څه نشته. یو ښځه د حیض ورته راځي، هغې ته حیض راځي که نه راځي، مونږ حیض سره څه کار دی؟ خو شریعت ویلي چې 4 میاشتې 10 ورځې به تیري، نه 4 میاشتې 10 ورځې 130 دن دي، 130 ورځې دا به تیري. حیض راځي که نه راځي هغې سره مونږ څه کار نشته، خبره ختمه ده. اور که چېرې دا ووایي چې نه ما خېټې کې حمل و اور هغه شکل و صورت هم ظاهر شوی او هغه غورځېدلی دی نو اوس په ښځې خبره منلی کېږي که نه؟ نه شریعت وایي چې قسم به ورته ورکړو، قسم نه پس به د هغې خبره منلی کېږي. پوه شو په دې خبره باندې؟ هغه د وایي چې ما ماشوم پیدا شوی دی، مثال 2 میاشتو بعد یې ویلو اور اعضای ظاهر شوي وو، نو اوس ښځې سره خو دې وخت کې څوک ونه که نه؟ نو موږ به دا کار وکړو چې ته قسم وکړه په دې خبرې باندې، که په دې خبرې قسم وکړو چې او ما داسې یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه کامل الاعضا او اگر چې مړو نو بس ټیک دی، قسم نه پس به بیا موږ دو چې او د عدت ختم دی. ولې قرآن هغې ته اعتبار ورکړی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. الله رب عزت فرمایي چې ښځې ته حلال دا نه دي چې خېټې کې څه دي هغه پټ کي عدت دوران کې. یعنی شریعت ورته دا ویلي چې دې مټول خبره چې تا کم خپل فیملی مور پلار دی یا چې هر څوک دی هغه به خبره چې ما خېټې کې مې حمل شته یا نشته، ښځې ته پټول دا حرام دي. خو دې کې شرط دا دی چې ټول حمل ساقط شوي. که چېرې 2 بچي وي ګېډې کې، یو پیدا شوی دی یو پاتې دی، بیا عدت نه دی ختم. کله کله ټوینس پیدا شي، الله پاک 2 ماشومان پیدا کړي، نه یو ماشوم پیدا شوی دی یو ګېډې دننه دی، نه چې د 2 ماشوم څونه پورې نه پیدا شوی بیا عدت ختمه نه دی، انتظار به کوي. اور که چېرې حیض والا ښځه وي هغې ته طلاق میلاو شي اور 3 حیض تیریدلو خبر ورکي نه بیا به مدت ته کتلی کېږي هغه وخت ته چې آیا دې وخت کې 3 حیض تیریدل پاسبل دی او که نه، ممکن دی او که نه دی.
نه کچری واقعي دومره ټیم وو چې هغې کې دا پته لګي دا چې او 3 حیضه تېرېدی شي نو بیا به اعتبار ورکړو که نه به ورکړو. امام نفاس رحمت الله علیه په نس باندې هغه وایي چې کمې ښځې ته مینسز راځي حیض راځي هغې کم از کم مدت کم از کم چې کم وخت هغه 80 ورځې پکار دي. څو ورځې؟ 80. ګوره حساب یې څنګه کړی ما ته ګورې ښه 10 ورځې حیض شو ولې د حیض زیات نه زیات 10 ورځې ټایم دی. څومره ټایم دی؟ 10 ورځې. 10 ورځې حیض تیر کو 15 دینی پاکواله تیر کو نو 10 جمع 15 25 ٹھیک شو. بیا ورته 10 ورځې بیماری راغلو حیض 25 سره 15 جمع کی 35 بیا 15 دن طهر راغلو ولی طهر پاکوالی زیات نه زیات 15 دن دی ٹھیک شو کنه 35 سره 15 جمع کی 50 شوی اخیری 10 ورځې بیا حیض تیر کی نه 60 ورځې. او دې کې احتیاط هم ډیر دی. اور صاحبین دا وایي چې نه کم از کم 39 دن پکار دي. هغه چې یو ښځه 39 دن د بعد وایي چې او ما عدت تیر دی بس تیر دی هغوی څه دلیل پیش کوي هغه وایي چې حیض کم از کم ورځې 3 دي 3 ورځې تیرې کې بیا 15 دن پاکواله تیر کو 15 اور 3 18 بیا ورپسې 3 ورځې بیماری تیر کو مینسز تیر کو مینسز کم از کم 3 ورځې دي نه 18 سره 3 جمع کی 21 بیا ورته 15 دن طهر راغلو اور 21 سره 15 جمع کی 36 بیا ورته 3 ورځې بیماری رالو 2 ورځې بعد دا پاکه شي 39 ورځې. دا دواړه کوله ټیک دي خو فقها دا وایي چې د امام ابو نفاس رحمت الله علیه قول کې احتیاط ډیر دی کم از کم 80 ورځې دي چې 80 ورځې نه مخکې که ښځه وایي چې ما عدت تیر کو نو هغه ته به اعتبار نه وي. پوه شو په دې خبره. نور عموما 90 ورځې جوړیږي عام طور باندې عموما خو کله کله وي داسې پکې ښځو ته دغه شی بیماریانې دي او دې د پیریډ مخکې وروسته کېږي. او دا یاد ساته چې دریم حیض چې کله راغلو اور فکس 10 ورځو بعد وینه بند شوه بس دا ښځې عدت ختم. غسل یې کړی وي که نه یې کړی ولې ښځې ته د حیض نه پس چې حیض ختم شي د غسل کول دا ورباندې څه دي واجب دي. خو چې کله 10 ورځې فکس پورا کې 720 240 घंटे تیرې کې نو 240 घंटों د بعد غسل یې کني کړی عدت ختم. اور کچری خوند ورته یو طلاق چولې رجوع کوله رجوع نشي کولی ولې د نکاح نه ووتله اوس به دا طلاق رجینه طلاق باین جوړ شي. اور کچری په ومه اتمه ورځې وینه بند شو بعضې معتاده وي عادت وي چا شپږ ورځې چا اووه ورځې چا اته ورځې نغه کې یا غسل شرط دی یا یو تیمم کې موضوع کی یا یو مونځ ټایم ورباندې تیر شي مونځ قضا کی بیا هغه نه پس عدت ختم دی بیا خاوند هغې ته رجوع نشي کولی. په دې خبره باندې پوه شوي. الله رب عزت موږ ته صدې باندې عمل کولو توفیق نصیب. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم.